السلام علیکم مینوالو د اسقاکوټ کې چې محمد زاده چارډر صاحب بې دردۍ سره قتل کړي عزتمن چې هغه قاتلان نن ګرفتار شو. راځئ مینوال موږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دغه قاتلانو خبرې تاسو سره موږ شریک کړو. د محمد زاده دوی په کومه طریقه باندې قتل کړي ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کې سره د ټاله نشان و چې یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن تاسو ته یادوي چې اسقاکوټ کې محمد زاده چارډر صاحب بې دردۍ سره قتل کړی چې عزتمن بیا سی سی ټي وي هغه موټرسایکل والا راغوستی و. نن عزتمنو هغه دوه قاتلان ګرفتار شول چې دغه شانتې میډیا ته مخامخ شول. عزتمن نن د دې قاتلانو درېیمه ورځ به چې دا ګرفتار شوي خو تر اوسه پورې سوشل میډیا ته مخامخ کېدلو دپاره دا قضیې کې نه راوستل چې د محمد زاده د مور او د پلار نه اجازت غوښتلو چې آیا دا قاتلان موږ د دنیا ته وښیو او کنه تاسو صرف ګورئ. عزتمنو د محمد زاده مور ورته اجازت ورکوي چې او دا زما د زوی قاتلان دي به چې دا ټوله دنیا سیږي ځکه چې زما د زوی په قتل باندې ټوله دنیا خفه وه او ټول خاص پښتانه پر ډېر سخت خفه وه. آیا دغه پښتنو ته او دغه خلکو ته زه اوس ښیم چې دا زما د زوی دواړه قاتلان دي. عزتمنو چې دغه قاتلان څوک دي او څه نامې دي. راځئ مینوال دا دي عزتمنو په ملکنډ کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې د دوی قاتلان هم تر اوسه پورې نه معلومېدل چې اخر دغه شانتې د پولیس د مدد سره عزتمنو دغه دوه قاتلان ګرفتار شو چې د یو قاتل نوم د زبیر والد حبیب الرحمن د بل قاتل نوم د داوود والد یوسف چې عزتمنو دا په اسقاکوټ کې ګرفتار شول. دوی سره هغه کلاشنکوف هم ګرفتار شول او په کوم موټرسایکل باندې چې عزتمنو دوی تلي هغه موټرسایکل هم دوی سره عزتمنو ګرفتار شولو. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې دوی له د ټول نه سخته سزا ورکړل شي دوی دې معاف نه کړل شي. موږ نه د بلې ویډیو پورې راکې اجازه زموږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټاله نشان و چې یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.